حدیث ارتوائما صحیح حدیث تے تاسو صحابه کرامو رضا بالقضا تا گوره ام انسانان دی غوخی نجوڑو امدا زڑیو خپلو بچو سرا والدینو سرا رونو سرا خویندو سرا امدا مینه یوا امدا یا محبتو زما استانا پلکاو لکاو کروڑاو چند باندې بہتر خلقو اهل اخرتو من خو بیام عبد الدنیایو اهل دنیایو په دنیا کې مصروف او مشغول خلق یو سیاکاره او خطاکاره بیام موتا زیاتی دي خو هغه خدا سیم نو هغه بچی اوس شرط دي هغه بلار او مور اوس شرط دي هغه دوستان اوس شرط دي خو د صحابو کردار ته بیام وګوره انس رضی الله تعالی عنہ فرمای صحیح حدیث ته هغه فرمای چې بمون کې یو صحابیو ابو طلحه رضی الله عنه یو بچایو یو زویو وچ دې په سفر باندې هغه وفات شو دا د صحابه کرامو د رب لا یزال په فیصله باندې رضامندی دا سړی حیران شي کور والا دلته پیغام راغی چې ستا خاوند ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ سفر نه روان دی ډیر وخت بعد څومره سخت خبرې چې ستا خاوند نی ډیر وخت بعد سفر نه رواني او ستا یو بچی هغه وفاتی په عمدغه ورځ باندې چې کوم ورځ باندې خاوند راځي او بیا موري سړی خو تکړی خزه خو انتهایی یو کمزورې ضعیف شاده او بیا خزه می مور می او بیا مور وی خزو کې څومره محبت کوونکی کور والے سوچو چې ابو طلحه سے برازیو بچے بګوریو دا سفر تکاوټ او تکلیف او دا خو اسیم په تکلیف کې دی بس بچای روخشته غسل یې ورک کفن یې ورک بس په یو طرف باندې کې خود رب تی او فرمایل چې زم ستا په فیصله باندې رضا یم ستا په قضا باندې زما هیڅ اعتراض نشتا زما د خپل خاوند نم امید دی چې ستا په قضا باندې به ان شاء الله رضا یو طرف کې خود ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کورتا خزی سره کېناسته خزیا چې کوم زینت ته خاوند لپاره د هغه زمانه مطابق ایم کړی دی کېناسته غب شپ اور سره ولګاو بچی ته بوسه تروک ا بچای ما چرته دی ورته چې هغه په راحت کې دی په آرام کې دی که صحابو بچی جنتونو ته رسیدلی هغه نه ته بے فکر شه ټیک ټاک دی بس دیم خوشحال شو چې په راحت کې دی په سکون کې دی حتی تر دې پورې چې هیڅ اظهار یې ورته ونکړ هیڅ اظهار تر دې پورې چې هم بستری وشوه د شپې مجامعت شپه تېره شوه سحر شو ابو طلحه ورته فرمای رضی الله عنه چې کم از کم بچی سره ملاویږم ملاقات کړم غسل یې وکړ ابو طلحه کپڑے یې واچولې ښه په آرام باندې چې کله واته ورته وی چې داسې خبره ده هغه بچی ستا پرون وفات شوی کفن دفن ورته چې زما د رب لا یزال په قضا باندې رضا ما هیڅ شکایت نشتا ما هیڅ اعتراض نشتا ډایرکټ لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا کله چې پیغمبر علیہ السلام لاړ تپوس یې دروک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول کیسه وکړه د کور والا چې داسې خبره وا پرون وفات ته یو جنازه اهتمام ودا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنازه ارڅ وکړه ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې زما رب نه امید دی چې بیگا تاسو قضا او خاوند کومه هم بستری کړی دا رب لا یزال په هغه کې تاسو له ډیر برکت چي ډیر برکت به وجه صدا تاسو شکایت نه کړ اټس د خدای په فیصله باندې په زړه کې ذهن کې تصور را نه چې خدای یو زوی سفرنا ما بڅو کی نه ومغه خبر ابن عیینه دا یو محدث ته تابعی دی هغه مبارک فرمایي چې ما ته دا خبره صحابي نه را رسیدلې ده چې الٰه العالمین پر رضا بالقضا وجب باندې ابو طلحه سبلا نه زامن ورکړاو نه واړه زامن حافظ قرآن او قاریان نه زامن او نه واړه حافظ قرآن رب لا یزال ورکړه د مبارک به فرمایل چې دا هغه
رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا و چې ماته یې وکړه چې ستا رب لا یزال په فیصله باندې امنا ویلې ده، ستا رضامندۍ اظهار کړی دی. نو دې وجې نه مونږ سره دا ژوند سره تړلې خبرې دي، مصائب دي، تکالیف دي، مشکلات دي، رزق کې کمای دی، په نفسونو کې کمای دی، په اولاد کې کمای دی، او د انسان په صحت کې کمای دی. دا ټول خبرې برازي. خدا یاد لري شکایت بزما وتانی، اعتراض بزما وتانی، احکم الحاکمین په فیصله باندې بزما استا شک نی، زما استا به شبهه نی، زما استا به اعتراض نی. نو دا اغا فضیلت والا عمل ہے، اغی کمال والا چې رسول کریم آقا علیہ السلام فرمائی چې کوم اجر انسان ته په دې عمل باندې ملاوږي، په عملونو کې داسې عمل نشتا چې دین زیات اجر رب لا یزال د طرف نه انسان ته ملوشي.